أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. واقعه د یوسف علیہ السلام شروع کله چې د خار زنانو د زلیخې د غلطي مطالبین خبر شو او زلیخا دا غوی د خبرو اترو نه خبره شو چې د خار زنانا ما پسې خبري کوي نو غیر جمع کړي او دغه وخت مطابق چې کمی میوه داسې وي چې هغه د کټ کولو قابل وي هغه ورله تیاری کړي ورسره چړې ورکړي او دوی ته ویل چې تاسو انتظار کوئ دا کس په باره کې چې د کم په باره کې تاسو ما ملامت کوئ نو دوی په انتظار کې چې کله زلیخې یوسف علیہ السلام ته ویل اخرج علیهن دوی باندې راوزا کله چې یوسف علیہ السلام راووتو نو چې وی قتل پاغه کې ایمانی نورانیت ډیر سیواو الله رب العزت یوسف علیہ السلام لا جمال کمال حسن هر څه ور کړو او بیا ځواني مو نو دوی هیبت واخستی خپل لاسونه یې زخمی کړه او د اچانک د خلین دو جملې وتی یو حاشا لله ما هذا بشر ير دا خو انسان نه دی دویم ان هذا الا ملک کریم دا نه دی مگر یو عزتمن ملک دی او تاسو ته مخ کې ویلو په دې موږ تفصیلی گفتگو کړې و چې ملک ملائک دا بوای خو فرشته د دې ځانو ساتي علما لګیای هغه مخبل مجالسو کې لفظ د فرشته دا استعمالي حالانکه دا لفظ استعمالول بالکل غلط دي خبر حال کله چې زلیخې ته پته ولګی دا چوغورا خزي دومره hebat واخستلې چې دا حسن ته حیران شوي زلیخې له نورم جوړ شو ولخا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ان دا غزوانو چې تاسو رد باره کې ما ملامت کوي ذالک بمعنی هاذا
یا دا هغه زما مینه وه د ده سره چې دې مینه کې تاسو ما ملامت کوئ. او یو خبره دا شو او موږ مخکې ویلو چې کم خلق د قرآن د حقیقت نه دی خبر، دوی په قرآن نه پوهیږي او د قصهګو مولین وي، صرف خوبونو قصو ته یې کار ویلی، نو هغوی راولګېږي، هغوی وایي ګوره یوسف علیه السلام هم څه وکړه، د زلیخې نه غلطه مطالبه کړې وه، هغه هم اراده لرلې وه. مونږ وایو چې بالکل یوسف علیه السلام بالکل اراده نه وه، د هغې دپاره زلیخه په خپله صفایي بیانې د یوسف. یو څه وایي قالت فذلکن الذی لمتننی فیه، ای زنانو دا هغه سړی دی چې د باره کې تاسو ما ملامت کوئ. نو پته ولګېده د ښار ښځې م راولګېدې، هغه هم زلیخه ملامته کوي، یوسف نه ملامته کوي. ولې یوسف کې صفایي ده. او مخکې ویلي متیس کې امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی، یره د باچا ښځې د باچا ښځه را لګېدلې ده، د یو ځوان نه مطالبه کړې ده. او بیا وروسته بله جمله م وایي انا لنراها فی ضلال مبین. دا نه وایي ګوره د کلي والا کې هم دا خبره مشوره شوې وه چې هلک صفا دی، غلطي چا کې ده؟ غلطي زلیخه کې ده. او دلته م وایي فذلکن الذی لمتننی فیه، دا هغه ځوان دی چې د باره کې تاسو ما ملامت کوئ. نو پته ولګېده یوسف پاکو که یوسف کې اراده غلطه وي نو په کار دا و چې د ښځو یوسف هم ملامت کولی. دویم خبره د ارادې، او نور خو اراده پیژنې که نه، یو خو زمونږ دی خوږو ورونو تبلیغیانو اراده ده، هغه اراده چې هغوی وایي په دې باندې تشه اراده ولیکه نیکي میلاویږي. نو خبره صحیح کوي، خو لیکن کم مخاطب چې ناس وي دته کم مخاطب بل ناس وي هغه راولګېږي، مخاطب د ده سره دوکه کوي. دی وایي 4 میاشتو اراده ولیکه انشاءالله تا ته په دې باندې یو اراده باندې یو نیکي میلاویږي. بالکل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، چا چې یو کار بنیاد کې خوسته هغه ته په هغې باندې نیکي میلاویږي، او چې څوک وروستو کم خلک راځي په هغې عمل کوي هم د هغوی اجر هم ورته میلاویږي. یو کس راولګېده د نیک کار اراده یې وکړه، خو لیکن هغه په څه خبره باندې څه عذر پېښ شه کار پاتې شو، دته په دې نیک کار اراده میلاویږي. ولې انما الاعمال بالنیات، دارومدار د اعمالو دا په نیت باندې دی، نیت صحیح وکړه کار ټیک دی. خدا یاد وساته قرآن سورې توبه کې وایي اراده چاته وایي لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة، الله وایي که د وتلو اراده یې وې نو مخکې به ورله تیاری کړی وی. نو پته ولګېده د اراده مخکې تیاری غواړي، چې تیاری دې نی کړی اراده کې دا هسې ګپ شپ دی، دا د منافقینو کار دی. دغه ارادې نه ځان وساتئ. که وځي نیت دی وي، صحیح نیت دی وي، او تا ته بیا څه عذر پیښ شي، اشد عذر، دومره سخت عذر چې د هغې د وجې نه ته دا کار پرېښودلی شي، تا ته شریعت اجازت کوي، نو ټیک ده، دغه اراده باندې تا ته نیکي میلاویږي. او زه ورته یو مثال ویم، یو سړی دی لکه مثال به طور زه چا سره واده وکم چې سبا به زه ستا ځای ته درځم، ماښام نه مې کپړې برابرې کړې، بیګ مې تیار کړه، هر څه مې تیار کړه، سار چې کور نه راوځم نو یا کلی کې غم پیښ شو، یا بله مسله شو، یا بله مسله بیماری پیښه شوه، هغه اراده ترک شوه. او دا تبلیغیانو سره چې کوم ارادې کوي دا ټولې دوکې دي، دا اراده نه ده، دې ته منافقت وایي. یاره یو وایي 4 میاشتې اراده ولیکه او بس بار بار راوځي څټ به وګرئ،
دیو دوکې جوړ کړي مذاق جوړ کړي ګینه دوباره تی مختصر اراده 3 ورځو کې 4 میاشتې لپاره لا پیو 3 ورځې لپاره بیا دې نزي لہذا دې منافقت نه ځان وساتي او بل 4 میاشتې لپاره تی اراده وکړي بیا ورس سکے 4 میاشتې نه بس صرف دین کار کړي بیا به دین کار نه کوي هغه ځان له خبرې دي خدا کار د منافقت دین ځان وساتي چې زینا او صرف تش د خلی د سره اراده کې بهر حال وی ولقد راوته فذلكن الذي لمتنني فيه دا هغه سړی دی چې تاسو د مبارک ما ملامت کوي دویمه صفائی ولقد راوته عن نفسه نور ما تفصیلی آیات ویلې دي ما د نفس نه مطالبه کړی وا فاستعصم او د ځان پاک ساتلو ما تی اراده کړی ولقد راوته دا نوې ګری چې هغه اراده کړی نه ما اراده کړی نو اراده څنګه ورزلې خې دې ته اراده وای ځان پوهه قرآن وګوره د ارادي مقصد وګوره چې اراده یې څنګه هغه څنګه اراده کړی تاسو دې بل طرف ته وګورئ اے وراودته التي آیات 23 کی وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك اورست بیا ولقد همت به څومره خبرې شو اراده کې څومره کارونه شو اراده یې وکړه عن نفسه نکاری ور سره څو وغلقت الابواب دروازې بند کړې بل وقالت هيت لك اوازی مطالبه موکړه او دغینه علاوه ولقد همت به په قسمونو باندې خبرو کړه چې مکمل کوشش وک مهنت وک خو لیکن کامیاب نشوا دغه اراده وا اراده دی ته وای دا اراده نه چې بس اراده مشته وبش دا څه غب شپ دی زمونږ عجیب قانون دی کنه مولا چې کله غلط شي الکه مولوی سم نه سبقات لسانی وشو الکه صفاوي کنه غلط شي خبره ختم دی کې وسدي دی بس په دې باندې شرم چې دل نه ورزي وایزا وسلګ مصروفیات هو الکه نه مې کتل سبب شو وګورم کتاب وګورم خبره ختم دل په دې شرم ورزي زمونږه علما حضرات چې څومره دروغ وای دوکې کوي دومره عوام نه کوي چې کله یو کار نه کوي ان شاء الله وبشي ناغینه یو مذاق جوړ کړي وس خلک وای حالان کې ان شاء الله د دې لپاره و چې هر کار کې لفظ ان شاء الله استعمالوا ولی کار کېږي الله په توفیق کېږي دوی لفظ ان شاء الله د دې لپاره استعمال چې را کار نه کوم اس ټول څه شي چې دروغ وای توریه وکړه مولوی صاحب توریه وکړه نه توریه مې لکه دروغ ویل دروغ د توریه وې د پیغمبر دی صحابي دی چې توریه وکړه د مولا دروغ ا توریه د مولا غلطي سبقت لسانی چې مولا له یو ټکی نه ورزي نو وای څه دی مصروفیات سیوا دي الله دې رحم وکړي دا خو زمونږه خبر حال ولې نو څوي دې ته اراده وي ولقد راوت عن نفسه فاستعصم بیا څه وایو سمې خبر به تاکیدات شروع کړه ولا لم يفعل ما امره پته ولګي دا امر دا کوي ولی بادشاہ خزه ده کنه اډری چلیږي ولا لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين څومره تاکیدات شو یو کچری ددا هغه کارونه کوم ما امره کم د پارا چې زده ته امر کوم ليسجنن خامخا جیل ته بولې کم زدلرا دلتم تاکیدات شو لامی تاکید او نون تاکید ثقيله قسمونه شو بل ولا يكون من الصاغرين او خامخا شبه د څنا اصل کې دی جیل ته چې څوک لاړ شي نو دې ته د ذلت ژوندۍ وای الله دې ته موږ مسلمانانو ساتي نو دې مرته هغه نسبت وکړو حالان کې جیل د ځوانانو شه دی جیل د خزي نه زی ابتدا د جیل چا کړو
دا تو ګوره ای ولا یکونن من الصاغرین انبیام ګوره تلیو بدنامو کې تلیو. وسراشه مسله وره مونږ ته کې دینی څه مسائل بیان شو. دینی مسائل دا بیان شو چې ته کله د دین کار کې ستا پرچار با کله کله با باطل را لګيږي ستا ملګرتیا وکړي. بل کله کله با جیل ته تلل راځي خو تبر دین کار نه پرې دی. قال رب السجن احب الی دا کارونه بکیږي. ستا عظمت ستا حقیقت به د خلکو نه پټي. ته به څه کې ستا لویواله ستا مقام مرتبه به چاته نه معلومه. ته به صبر کې اسنه تکالیف راځي ته دین نه پښاشنه دی خبره ته به څه کې سوچ کې دا به ټولې به کې راځي.